الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دا نچی د جانان غاړمی په ګلو خیسته کیږي، ګلونه می جانان ته په کتلو خیسته کیږي. بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی هر طور په دغه خاورو لغړېدلو خیسته کیږي. او دا نچی مدینه گینی اولنا مدینه وا یسربنا مدینه شوا ستا پتللو خیسته کیږي. یسربنا مدینه شوا ستا پتللو خیسته کیږي. او زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبا، زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبا. عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیږي، عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیږي. په نیت د عبادت شوق مینه محبت سره یو ځل درود شریف ټول وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زما د اهل سنت والجماعت عقیده سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو، الله جل جلاله اما نواله زمنګ استاسو خالق ته، مالک ته، رازق ته، حاجت روا دے، مشکل کشا دے، کارساز دے. او الله جل جلاله منګو تاسو د دنیا ته د مختصر زندګۍ د پر را لګلیو. او دا زندگی ختمېدو والا ده، دا ځواني ختمېدو والا ده. د دنیا دا زیب او زینت، دا مال، دا کورونه، دا عہدې، دا خیستونه، دا نوکریانی، دا هر صفنا کېدو والا دي. یو دا الله ذات به باقی پاتې کېږي، نور به هر صفنا کېږي. نو بیا منګو تاسو له پکار دی چې کم نه ختمېدو والا زندگی دا او کم ژوند به نه ختمېږي، یعنی د آخرت زندگی چې د هغې دپاره منګو تاسو تیاری وکړو. نارینه له زنانو له پکار دی چې هغې د آخرت د زندگی دپاره تیاری وکړي. د دنیا د یو ټماټر ګارنټي وي چې دومره دومره ټیم کې با دا خراب شي، لیکن د انسان ګارنټي نشته. 15 منټه بعد سکیدو والا دي، نیمه غنټه بعد سکیدو والا دي، الله ته پته. نو چې څنګه د انسان د مرګ او د ژوند پته نه لګي، نو دی انسان ته هر وخت ځان تیار ساتل پکار دی چې هر وخت دا انسان تیار وي. زما محترمو،
اصل سیس چې کوم دی هغه د الله محبت دی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم محبت. اب زمونږ استادو په کار راځي دا نور ټول محبتونه ختمېدو والا دي. نو الله جل جلاله برای راست په قرآن مجید کې فرمایي واقیموا الصلاة، منځ قائم کړئ، وآتوا الزکاة، زکات ورکئ، حج وکئ، کتب علیکم الصیام، روزی ونیسئ. برای راست الله پاک خپل بندگانو ته خطاب کوي، فرمایي لیکن درود شریف یو داسې عمل نه چې الله پاک خپل بندگانو ته د ویلو نه اول الله پاک په خپل باندې درود شریف وای، دا غینه بعد الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې تاسو په احمد په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای، او بیا خپل بندگانو ته خطاب کوي چې اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړې، تاسو مؤمنان، تاسو په محمد رسول الله باندې درود شریف وای. و یو ځل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام څوک درود شریف وای، الله رب العزت په لس رحمتونه را نازل کی. څوک لزل درود شریف وای، الله په سل رحمتونه را نازل کی. څوک سلزل درود شریف وای، وای د دې انسان د دوانو سترګو پمنس کی دغه جمله الله پاک ولیکي چې دا د منافقت نمبر شو، د جهنم د اور نمبر شو. څومره لوی خبره دا به منافق هم نمري او دا به جهنمی هم نوي. که څوک غواړي چې زما ګناهونه دې معاف شي، څوک غواړي ما نه د قبر عذاب لري کړل شي، څوک غواړي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله شفاعت ماته نصیب شي، حوض کوثر نصیب شي، د نبی علیہ السلام پڑوس نصیب شي، د الله دیدار نصیب شي، زما ګناهونه دې معاف شي، الله مې د دنیا هم خسته کی، آخرت مې دې خسته کی، دا تمام پریشانی مې دې الله ختم کی، تمام بیماری په صحت سره الله بدل کی. والله العظیم دې لپاره دې د درود شریف اهتمام دي کوي، په کثرت سره د درود شریف وای. علماء درې درجه د درود شریف فرمایلی دي چې هغه ته کثرت سره درود شریف ویل شي، چې دغه درجه دغه تعداد چې درود شریف ویلي نو د زیات درود شریف ویل. او استاد درود شریف یو ځل دو ځل زرزل لکزل دولکزل دا ټول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کیږي. د آدم علیه السلام نه واخلا زما محترمو د دې امت اخیری انسان چې بدی دنیا ترازی د هغه پوری د هر نارینا زنانا نمونه الله رب العزت یو فرشته پیدا کړی دا چې د محمد رسول الله د روزي سره ولاړی، او چې کوم بندا نارینا یا زنانا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف وای، نو الله رب العزت دا ټول نمونه هم دغه فرشتي ته یاد کړی د نارینا او زنانو چې دې بدا دانومي. نو پورس کې انسان نارینا زنانا درود شریف سو کرتا هغه زما محترم وای، دا یو درود شریف دا محمد رسول الله روزی ته فرشته پیش کړي، باقاعده د دې زنانا نارینه نوم ورته اخلي، یا رسول الله پنن ورځ کې دې زنانا یا دې نارینا دومره کرته پتا سو باندې درود شریف وي، باقاعده ورته نوم اخلي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به څومره خوشحالي، نو بیا دغه امتی ته په خوب کې مرাজি، په خوب کې مرাজি. موږ د یو مدرسې یو طالب علم دی، هغه په خوب کې یو کم سلزل د محمد رسول الله دیدار کړی، یو کم سلزل. ها مونږ خوار پړک اساس د دخلو د دروغو داوی کو زمونږ د خپل پیغمبر سره مینه ده، محبت ته، لیکن د جمعې شپه تیرش، جمعې ورځ تیرش د امتی په خله باندې چرته درود شریف اگر انش الا ماشاءالله ډیر کم خلک دي چې هغه د درود شریف اهتمام کوي. زما محترمو یو يهودي په یو مسلمان باندې د دروغ دعوه وکړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله دی مسلمان مانه اوخ پټ کړي دي، او پاغي باندې سلور گواهان هم حاضر کړه چې یا رسول الله دا سلور گواهان دي چې دی مسلمان مانا دا اوخ پټ کړي، الانکه دغه سلور گواهان منافقان د دروغ گواهان په پیش کړه.
او دا اوخ د مسلمان خو شر خو ظاهر ته ګوري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهودي په حق کې فیصله وروله چې دا اوخ دی يهودي ته حواله کړل شي او د دې مسلمان نه د لاس هم کټ کړل شي. عجیب خبره، اوخ هم د مسلمان، اوخ هم لاړو، اوس به تینا لاس هم کټ کی. نو زما محترمو مسلمان پریشان شو کنه، منګ او تاسو پریشان یې، منګ او تاسو مشکلاتو کې ګیریو. نو راشي د دې واقعین یو عبرت اوچت کړي چې دته الله نجات څنګه ور کوي، خلاصون څنګه الله پاک دې مسلمان ته ور کوي. زما محترمو چې کله مسلمان دا فیصله واوروله، کله مسلمان دغه خبره واوریدله چې زما په حق کې د لاس کټ کېدو فیصله وشوله او دغه اوختم د يهودي ته حواله کړل شي، زما محترم ډیر خفه شلو، غمجن شلو چې دا بس کیږي. دا غینه بعد دا خپل سترګې اسمان ته اوچتې کړلې او وی یا الله تا ته خو پته ده کنه چې دا اوخ د چا دی، یا الله دا اوخ ګویا نه کا، یا الله لاس مم کټ کیږي او اوخ هم را نزي، یا الله تا ته خو پته ده چې دا اوخ د چا دی. دا غینه بعد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ راړي و یا رسول الله دا تاسو چې کومه فیصله اورولې ده دا بالکل ټیک ده، ما ته منظور ده، لیکن تاسو د دې اوخ نه تاسو کوي چې ته د چای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوخ نه تاسو کوي، ورته وي ته د چای، هغه اوخ الله گویا نه کوي، اوخ الله گویا نه کو. اوخ وی یا رسول الله زه د دې مسلمانم او دا يهودي د دروغ دا سلور منافقان هغه په پیش کړی، د دروغ گواهانی پیش کړی، یا رسول الله زه د دې مسلمانم. نو ګوره اوخ هم واپس میلاو شو او د لاس کټ کېدلو نم بچ شو. هغې نه بعد محمد رسول الله د مسلمان ته مخ راړی، اے نوجوانا ته څه داسې عمل کې د هغه عمل د برکته الله رب العزت تا ته اوخم واپس درکو او ستا لاس هم د کټ کېدو نه بچ. نو هغه نوجوان وی و یا رسول الله نور خو مې داسې څه اعمال نشته، خو چې کله م زه د شپې اوده کېږم د اوده کېدلو نه وړاندې لس ځل زه په تاسو باندې درود شریف هیڅ ټایم پې نه لګي، لس ځل موبایل کې به انسان اختی 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 ایسته به اوده شي، دا به څه خوب وي مړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي خو همدغه عمل دی کنه، همدغه عمل دی چې د دې عمل د دې درود شریف د برکته په دنیا کې تا ته اوخم میلاو شو، ستا لاس هم د کټ کېدو نه بچ شو. نو دا یاد ساته چې د قیامت په سخته ورځ باندې د دې درود شریف د دې عمل د برکته به الله رب العزت د جهنم د اور نه تا ته نجات درکړي. درود شریف زما محترمو ډیر فضائل راغلي، ډیر فضائل، قسم پر رب العالمین ډیر فضائل د درود شریف بیان شوي دي. انسان درود شریف وایي کنه او سا واخلي نو الله دا سا اوچته کی، الله رب العزت د دینا ورېزي جوړ کی، هغه نه باران جوړ کی، د هغه درود شریف چې کومه ساته واخستا او هغه باران چې په کوم غرونو باندې وریږي نو هغه ساس کو نه الله رب العزت سونا او جواهرات جوړي ښه. دغه ساس کې چې په کوم ځمکه باندې غورځيږي هغه ځمکه نه الله پل فروټ او سبزی نه الله پاک رو باسي. دا د درود شریف برکت. نن چې پوره دنیا کې په الله قسم हाँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे है. من د خپل پیغمبر سره د محبت اظهار کو نو راځي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت مطالعه کو، نبی علیہ السلام کم اخلاقو، نبی علیہ السلام کم کارکردګي نه وي، دا غین نن امتیان نا خبر دي دی وجنا زمنګ پزله کې د محمد رسول الله عشق نشته دي. درود شریف په کثرت سره په بنی اسرائیلو کې یو نوجوان، په بنی اسرائیلو کې یو کس 200 کال پورې د الله نافرمانی نه هغه وکړل. زما محترم 200 کال پورې د الله په نافرمانیانو کې 200 کال تیر وړه خبره ده چې کله مړ شو نو خلکو زما محترمو داسي په دیکو داسي په ډانګو ډانګو یو ډیران ته زما عزتمند ورو ورزو ګوتې مرله نه وړي ښه چې دې بدبخته 200 کال د الله نافرمانی نه کړي، 200 کال پورې دا الله خفه کړي، الله ناراضه کړي. خلکو داسې په دې کې باندې یو ډیران ته داغه لاش ورو ورزول. الله رب العزت موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې اے موسی کلیم الله فورا لاړ شه
او د دې کس دا لاش روچت کا پاکی کا جنازه پیو کا او کفن دفن یو موسی علیہ السلام الله ته وی یا الله دا خو یو ستانه فرمانه بندو یا الله 200 کال پورې ستانه فرمانه نه کړی وي 200 کال پورې یا الله تی خفه کړی وي ستا تی ناراضه کړی وي دا ټول قوم په دې باندې گواه دي زه گوایم الله پاک ورته فرمایي اے موسی کلیم الله ته بالکل ټیک وي ستا دا قوم هم ټیک وي د 200 کال پورې زمانہ فرمانه نه کړی وي 200 کال پورې زه خفه کړم لیکن دا يهودي او کله به تورات راواخستو تورات لکه زمون کتاب قرآن مجید دی داغي کتاب هغه تورات به راواخست د تورات تلاوت به کولو وی تورات ته به قتل مخ ته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راغی نو چې کله به د محمد صلی الله علیه وسلم نوم وکړو د يهودي نه نو داسې به وته قتل کړه او به هغه محمد صلی الله علیه وسلم هغه نوم به خپل کو چپه به ته واخست دا غینه بعد به هغه نوم د خپل سترګو سره ولګول او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به درود شریف ویل وې د محمد رسول الله د نوم دی يهودي قدر کړی دی احترام کړی دی عزت کړی دی نن د دې يهودي ز قدردانی کوم او عزت کوم ټول ګناهونه مې ورته معاف کړو الله پاک فرمایي موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې يهودي د 200 کاله هغه نافرمانی هغه ګناهونه ماته ته معاف کړو او د دې يهودي مې د اویا هورو سره نکاح وکړو په جنت کې مې داخل د اویا هورو سره نکاح ورلو کړ او په جنت کې مې داخل او د 200 کالو ګناهونه ورته معاف دا صرف سو دا د محمد رسول الله د نوم سره محبت او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف ویل نن هغه پیغمبر مونږ ته کم ژوند پرېخید مبارکي طریقې پرېخید هغه مونږ زما عزتمندو بالکل په خپل ژوندۍ کې هغه نه راول الانکه په دې سره زمونږ استادو په ژوند کې با خایس راشي خلا براشي سکون براشي خوشحالي براشي عزتونه به الله راکي کامیابی نه به الله راکي ونن دا هغه پیغمبر هغه مبارکي طریقې امنګ پرېخي نن دا هغه پیغمبر هغه سیرت موږ نه مطالعه کو سمنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کما هستی وا کمه قربانین د الله د دین د پاره محمد رسول الله ورکړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق اوه انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او الله قرآن کې فرمایي وانک لعلى خلق عظیم هغه پیغمبر خایس الله سمره ور کړو اخلاق الله کم اخلاق ور کړو د انسانیت په ختمه وا وای چا چې استاد قتل جوړ منسوبې کړي تا هغه ته هم د لا تثریب چناری کړي ټول جهان ته د امن پیغام ور کړو په هر خوا د الفت وګمې خوري هغه پیغمبر خلق ور سره سکول او زمنګ استاد نبی زمنګ استاد پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغي په بدل کې کم اخلاق معلوم نن پنن سبا وخت کې زمنګ خپل مسلمان تیتر شو لګیا نن د پلار خپل بچي کړه اخلي کور ور تفریدي وجه صدا اخلاق نشتا وجه صدا همدردی نشتا وجه صدا انسانیت ختم شو په یو بل باندې خفقیدل ختم شو پلار په زوی نه خفقیږي زوی په پلار نه خفقیږي خزه په خاون نه خفقیږي خاون په خزه نه خفقیږي اخلاق چرته لا يهود او کفار زمنګ استادو د پیغمبر اخلاق استعمالي ټول دنیا د پلپیټ کې راوستي ده او زما مسلمان د خپل پیغمبر په مبارکو طریقو باندې ژوندۍ نه تیری والله العظیم زما استاد نبی اخلاق کفار او يهود اپناو کړی اخلاق او په دې ترتیب سره ټول مسلمانان هغه زما عزتمندو نو کله موږ تاسو په ځان کې اخلاق پیدا کو ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمه تراغه د بیت الله شریف چابینی حضرت عثمان بن طلحه رضی الله عنه سروي دغه ټیم کې دا یاد ساتي دا مسلمان شوه نو دا مسلمان شوه نو عثمان رضی الله عنه نو د پیر او د جمعرات په ورځ با د بیت الله شریف دروازې به کولاوي دي او خلک به بیت الله شریف ته دننه تلل او الته زما عزتمندو د الله عبادت او منځ او دس به کول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی چې بیت الله شریف ته خانه کعبه ته بدننه لاړ شم او منځ به وکم وای عثمان نه وغواړي هغه مسلمان شوی نو
او زورم د کفارو د مسلمانانو زورم دومره نو. نو چې کله عثمان بن طلحه رضی الله عنه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل چې دا بیت الله شریف د خانه کعبه کولا وکا زپکی یو 2 رکعات مونږ کو. نو بځای د دې چې هغه چابې نه ور کړی وي یا بیت الله شریف دروازه کولا وکړی و د ورته ردی بدی ویلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الټه ورته کنزل کو ردی بدی بد اخلاقی وکړه د محمد رسول الله بی ادبی ګستاخی وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. هغه لګی دی ردی بدی وای او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مسلمانان خو کمزوریو. نبی علیہ السلام خاموش ناس چې هغه ردی بدی ختم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وورا نن خدای چابي ستا پلاس کې دا زکه دا خبره کې یاد ساته یو نه یو ورځ بدغه چابي زما پلاس کې ته وګوري. چاته وای عثمان بن طلحه رضی الله عنه ته وای چې لا مسلمان شوی نو وای دغه چابي با ته زما پلاس کې وګوري او به ما ته اختیار وي چې دا چابي د بیت الله شریف د خانه کعبه دا چابي ز چاته ورکوم او چاته نه ورکوم. دا اختیار به ما ته. بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفشلو هغه زینه مایوس شلو چې دا خو بدبخت ماته کنه. زما محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینه منوره ته لاړ په 8 هجری باندې چې کله مکه مکرمه الله پاک فتح کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حشاش بشاش ناشته وای عثمان بن طلحه راوغاړي چا سره چې د خانه کعبه چابي هغه راوغاړي چرته ده هغه راوغوت ووري چې کله هغه راغی او ته وی چابه نه راک. اوس د مسلمانانو زور دی کفار الله مغلوب کړ. کفار الله مغلوب کړ مسلمانانو زور او طاقت او چرچا. نو چې کله محمد رسول الله فرمایي چابه نه راکا د دې عثمان بن طلحه سره شاته د دې مور ولاړه وا التنا आवाज ورکي اے عثمان چابه نه ورنکی ورکه چابه نه در نوا خستلی قیامت تر ورځې پورې بدا چابه نه واپس تا ته ګوره ملاوي نشي چابه نه ورنکی. حضور خود مسلمانانو کنه اوس درزا خبرې نه دي اوس د زور خبرې دي پېښې په زور باندې دي داسې کې چابه نه واخست هغه خدا سي بے وسو بے کسو کمزوري. بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله شریف خانه کعبه کولا وکړه دنن راغی مونږ کو د الله پاک شکریا ادا کا. داغه نه بعد زما محترم عبد الله بن عباس رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه راغ و یا رسول الله اوس مسلمانانو له الله پاک فتح ورکړه کنه. یا رسول الله پخوانا زمنګ دا خدمات را روان دي چې موږ د حاجیانو باندې وبمس کو او د بیت الله شریف صفایم کو کدا چابین تاسو موږ لا راکړي کنه نو موږ به دغه خدمت سره انجام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي نه دا خدمت تاسو نشئ کول دا خدمت تاسو نشئ کولای. بیا نبی علیہ السلام عثمان بن طلحه رضی الله عنه راوغوښتو لا مسلمان شوی نه دی هغه چابین هغه ته پلاس کې خوستي ګوره دا د نبی اخلاق دي ها. چابین عثمان بن طلحه ته پلاس کې خوستي ورته وی واورا دا چابین ز تعالی در کوم خو قیامت تر ورځې پورې دا چابین تانه د چاغه پلانم نشي غسته دا بس تا په نسلونو په خاندانونو کې دا چابین بچلیږي د خانه کعبه دا چابین بتاو سره. نو چې کله هغه چابین واپس واغستی کنه لا مسلمان شوی نو بس خوشاله منډه کړه خوشاله سره. نبی علیہ السلام شا طرف نه आवाज ورکو وی هغه ورځ خو دی یاد شي کله چې ما تانه د بیت الله شریف چابین وغوښتلی او تا د هغې په بدله کې ما ته ردی بدی ویلی او ما درته ویلی چې یو نه یو ورځ به دغه چابي زما په لاس کې ته وګوري بیا به ما ته اختیار چې چاته ورکوم او چاته نه ورکوم. یاد دي شي. نو چې کله عثمان بن طلحه رضی الله عنه دغه خبره واورېده کنه نو هغه منظرې دماغو ته راغی چې ما ورسره څه وکړو او دې راسره څه وکړو ما ورسره کم برتاو کومه بد اخلاقي کومې ردی بدی ما دې ته ویلې او دې مسلمانانو زور دی فل اختیار د محمد رسول الله سره دی چې هر رقم سزا مال راکی لیکن واپس هغه چابین ماته هغه واپس راغی. د نبی علیہ السلام د اخلاقونو دومره متاثر شو په هغه ځکه کلمه ویلو مسلمان شو. دا زما استاد نبی د محمد رسول الله اخلاق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وانك لعلى خلق عظیم. زما محترم د هغه پیغمبر اخلاق بیانول پکار دی دا غي سیرت مطالعه کول پکار دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کثرت سره درود شریف ویل پکار دی. زمونږ او تاسو ژوندۍ نه څومره په غفلت سره تیری څومره غافله ژوندۍ تیرو هغه پیغمبر رایات کا زما محترم چې زما استاد پاره څومره غم کړي دی څومره فکر کړي. اے رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی
ټول مسلمانان پیژني. دومره خطرناک منافق، یو ښکاره منافق دی، یو پټ منافق دی. یو ښکاره دشمن دی، یو زما عزتمند او پټ دشمن دی. ښکاره دشمن هر کافر د مسلمانانو سره دشمن دی، خدا ښکاره دشمنان دي. دا منافقان نه دي، دا د مسلمانانو دشمنان دي، خو پټ دي. دا ډیر خطرناک دي د هغه ښکاره دشمنانو نه. نو دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی چې کله مردار شو کنه، مړ شو، د دې زوی راغی، الانکه مسلمانو زوی راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودرېد، یا رسول الله پلار مې مړ شوی دی. بیا پلار خو پلاری کنه، په پلار خفه کیږي که هر رقم ظالم او ګستاخ او بېدم او نافرمان او کمینه انسان ولې نه، خو بیا پلار پلاری. و یا رسول الله پلار مې وفات شوی دی، که تاسو د خپله کورته مال راکړه، زه به پکې خپل پلار دپاره چې کوم دی هغې ته به غسل ورکړم، کفن دفن به یې پکې وکړم. هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کورته دی وجې نه غوښتله چې دا خو د کمې هستۍ په غاړه ده، نو دا چې زما د پلار په غاړه باندې وینو انشاءالله هېڅ قسمه تکلیف، هېڅ قسمه عذاب او مصیبت زما په پلار باندې نشي راتلی. یا رسول الله، نبی علیہ السلام ګوره خپله کورته ویستې وله ورېږي. رئیس المنافقین الټه به د نبی علیہ السلام ګستاخي بې ادبي او د نبی علیہ السلام او د صحابو خپې به وهلي، د هغې د تباهۍ او د هلاکت او د ناکامۍ سوچونه، فکرونه، منصوبې، تحریکونه به چلول. او د نبی علیہ السلام اخلاق ګوره، کورته یې ورکړه او د هغې نه بعد را پاڅېدو، څه شو؟ ودرېد. یعنې دا عبدالله ابن ابی د دې رئیس المنافقین جنازې دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانېدو، چې دلته عمر رضی الله عنه لاس نه ونیولو، یا رسول الله دا څه کوئ؟ دا خو زمونږ د صحابه ستاسو دشمن دی یا رسول الله، دا خو د دې ټولو منافقانو مشر دی، سردار دی، او تاسو اوس د دې الله به خفه شي یا رسول الله. یا رسول الله که اویا کرته تاسو د دې دپاره د بخښنې دعا وکئ، سوالونه، زاري منتونه، الله دا نه بخي. بهرحال هغه ډیر زاري منتونه وکړه. نبی علیہ السلام ورته فرمایي، ای عمره زما لاره ماته خالي کړه، زما لاره ماته مه رکاوټ کوه، ماته مخې ته مه ودرېږه، زما د لارې نه لرې شه. د الله د طرف نه اوسه پورې زه نه یم منع شوی، د الله د طرف نه اوسه پورې زه نه یم منع شوی، ته ما نشي منع کولی. ای عمره اخواش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او زما محترمو په عبدالله ابن ابی دی رئیس المنافقین باندې جنازه هم وکړه. دا ټول منافقان کفار لګیا دي، ولاړ دي. د عبدالله ابن ابی زما عزتمندو د خاندان خلک ګوري لګیا دي چې هلکه دی خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کومه دشمني کوله، د نبی علیہ السلام بې عزتي، د نبی علیہ السلام بې ادبي، د صحابو لوی دشمن، او دا صحابه نبی علیہ السلام دې سره دا کم برتاو او څومره حسن سلوک کوي لګیا دي. دا ټول کفار ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله باندې د هغې جنازه م وکړه او زما عزتمندو د هغې نه بعدې په قبر کې م کېښوستو او خپلې لاړې مبارکې راواخیستلې او د عبدالله ابن ابی په خوله کې ور واچولې. دومره مبارک اخلاق او دومره انسانیت او دومره همدردي هغه ورسره څه کول او ده ورسره څه کول. وایي داسې دوه یاران به چا لیدلي نه وي، یو یار ورته کنزل او بل دعا که، یو یار ورته کنزل او بل دعا که. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر امتی دپاره دومره غمخوار، دومره فکرمند، دومره غمجن چې کله د هغې کفن دفن وشو که نه، په قبر باندې څومره خلک ولاړي، د هغې د خاندان او کفار او دا ټول ولاړو او دغه منظر یې وکتو. ناګهانه د هغې د خولې نه 1000 کفار زما محترم منافقین په دغه ځای کې کلمه وویله، مسلمانان شو 1000 کسان. د نبی علیہ السلام دغه مبارک اخلاق هغې وکته چې دا خو رحمتا للعالمین پیغمبر، دا خو د عالم انسانیت دپاره الله هدایت جوړ کړی، دنیا ته رالیږي. څوک شته چې کامیابي غواړي، عزت غواړي، چین، سکون، راحت، خوشحالي غواړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې اپناولی، په هغې باندې خپله زندګي راوستلی، انشاءالله هر رقم عزتونه، هرې خوشحالۍ، هرې کامیابۍ ابه زما او ستا خپې ښکلی دا یاد ساتي. دا نن چې موږ خوار وزاري، موږ خپل پیغمبر د هغې سیرت په هغې درود شریف ویل، د هغې مبارکې طریقې هغې پرېښې دي، زما عزتمن هم پرېښې دي. نو دغه مبارک ژوند که دا زموږ او ستاسو په کورونو کې راغی، نو زموږ او ستاسو په کورونو کې به څه راشي؟ خوشحالۍ، چین، سکون، راحت دا به راشي. او که زموږ او ستاسو په دې بدن کې راغی، زموږ او ستاسو په دې بدن کې به الله رب العزت ډېر برکات کېښوستلی کړي. زما محترمو درخواست کوم نن عزم وکړئ چې انشاءالله خپلې زندګۍ نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق جوړي. او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې ناس خلک
من کم وخت نه لګیو دا جړه فریاد کو دا زاری منتونه کو زمونږ زندګی نه نسړي وجه سره دا منبر دا د محمد رسول الله منبر ټیک شو کنه. اوس محمد رسول الله شتا لګ आवाज راک شتا صحابه شتا تابعین شتا تبع تابعین شتا علما شتا کنه شتا علما عالمان شتا کنه شتا او نبی رسول الله څه فرمایي دا علما وارث الانبیاء دي. نو د دې علماء خبره منل پکار دي کنه پکار دي کنه. نو چې نبی علیہ السلام په مجلس کې ناس خلق هغه څوک صحابه زمنګ په مجلس کې ناس خلق څوک دي دا امین دا مسلمانان د دې صدې مسلمان کنن وخت کې تاسو په دې خبره باندې عمل وکي دا خبرې په خپل ژوند کې راولي عمل شروع کې عمل خبرې لګي او عمل زیات وګوري الله په پوره دنیا باندې دي مسلمانانو ته فتح او بری ورنکړه مخ مې دي تور. تاسو ته پته شته د قیامت په ورځ به د ټول نړومبه په خلاص باندې عملنامه چاته ملاوي حضرت عمر رضی الله عنه ته په خلاص باندې د ټول نړومبه چې چاته په خلاص باندې عملنامه ملاوي دا غینوم سره حضرت عمر رضی الله عنه. نو دا عمر رضی الله عنه ته چې کله عملنامه ملاوي شي په خوشحالي به جنت ته روان وي او زړه کې به دا خبره کوي چې نن خو مې وګټله په دنیا کې مې د ابوبکر صدیق نه ځان مخکې کول غوښتل خو نشم مخکې کېدی نن د الله په بندگانو کې د ټول نړومبه عمر رضی الله عنه ته په خلاص باندې عملنامه ملاوي شو. الله پاک بیا را واپس کی اے عمره پزله کې دی څه خبره وکړه الله خو علیم بذات الصدور ذات ته په پټو رازونو باندې خبردار دی د شارګ نه زیات نږدې دی په یو حال کې په یو غړی کې په یو سات کې انسان د الله نه پټې دی نشي. او یا الله ما دا خبر اوکا چې په دنیا کې خو د ابوبکر صدیق نه نشم مخکې کېده او نن خو ستا په ټولو بندگانو کې د ټول نړومبه ما ته په خلاص باندې عملنامه ملاوي شو. الله پاک ورته فرمایي نن هم د ابوبکر صدیق نه ته نشي مخکې کېده اب بغیر د عملنامې جنت کې ناشته په جنت کې ناشته. ابوبکر صدیق سوکو درې خبرې به کولی مسجد امام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره درې خبرې یا رسول الله چې زما ټول مال په محمد رسول الله قربان. دویمه خبره چې 24 غنټې زه د محمد رسول الله د چهره زیارت کوم. دریمه خبره چې زما لور دی د مسجد امام د محمد رسول الله په نکاح کې وي. اغه نه الله پاک او دا موري دغه ابوبکر صدیق به د قیامت په ورځ د الله رب العزت قهر او غضب او د غصې په حالاتو کې خپل بندگانو ته الله را مخامخ کیږي. ها الله به اعلان کوي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اين المتكبرون اين الجبارون. سشول هغه خلق سشول چې ځان ته متکبرین ویلي ظالمان او جابران به ویلي ځان ته د ملک سربراهان او بادشاهان ویلي نن د چا بادشاہت ته وای نن د الله بادشاہت بادشاهان او بادشاہ شهنشاه ذات. زما محترمو د چا جرأت بنشي کېده جرأت نبی علیہ السلام با دغه ابوبکر صدیق د لاس نه اونیسی او الله ته به مخامخ کی چې کله الله رب العزت په ابوبکر صدیق نظر ولګي د الله غصه په پیسړ شي د الله غصه په پیسړ شي. نن موږ تاسو خپل ځانونه څنګه جوړ کړي په ایمان وای که موږ تاسو په دې حالاتو کې الله لورلو د الله غصه به زیاتی کې کمیږي به ځانونه جوړول پکار ځانونه سیټ کول پکار دي د الله سره صلح کول پکار دي. والله العظیم الله مقرر کړی درونو بس صرف دومره دغه زندگی او دغه مرګ بس روح او بدن اصل شی په بدن کې روح دی او دغه روح ستاسو بدن نه لاړې ته مړی ته چې کم دی بیا بیجانې تاکي بیا دومره جرأت نشته کنه ته د خپل پوزه پاکه کې بیا بس او دغه روح په درود شریف ویلو سره قرآن په تلاوت سره 15 وخت د موز اهتمام سره د مور او پلار په خدمت سره د علماو په خدمت سره ګیره پرې خوستو کې د محمد رسول الله مبارک شکل او شباهت جوړولو کې دغه روح ته خوراک ملاوي. نن دغه روح موږ څومره کمزورې کړي څومره په باډۍ باندې خلک لګي دي باډۍ نه جوړي باډۍ نه کلپونه او جیمونه کوي. والله ایمان بهترین چیز دی ایمان د ایمان غم نه کو د باډۍ غم کو. زما محترم دا شکل او شباهت دعا کوي چې الله هغه پوری مرګ مرا ولا ترسو پوری د محمد رسول الله دغه مبارک سنت دغه ګیره ما پریخي نه هغه پوری الله مال مرګ مرا ولا سوال لرته کوم دغه دعا کوي ښه الله قسم به باغه معاملې وي سړیم سره د ثبوت غیر کړي دی وي شو کله دا څه کنه دا یو بزرگ خانہ کعبے ته مخامخ دا سګیره ونی ولا او سوي یا رب تیری محبوب کی شباهت لیके آیا ہوں
या रब तेरी महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। दा सूरत खो जोड़ की कला, दा डेकोरेशन खो जोड़ की कला, द मूसा अलैहिस्सलाम په زمانه کې فرعون کله او دغه فرعون د موسی علیه السلام مقابله ته هغه زما عزتمندو جادوګر او هغه ساحرین او هغه زما عزتمندو خلق را تیار کړ، هغه څوک هغه شان پټکې د موسی علیه السلام په شان، هغه شان ګيري او هغه شان امسا، هغه شان کورتا. ګوري ها د مشابهت باندې الله پاک. نو چې کله د الله عذاب راغی کنه، الله عذاب راغی ټول د سلم الله نست او نابود کا الله غرق او تباک. هغه خلق چې د موسی علیه السلام او کافران موسی علیہ السلام او دا غیر رب نه منو، خو د موسی علیہ السلام پیخي به کولی سی کول پیخي به کولی خپ دي پیخو باندې الله پاک خپل عذابونو نه بچو سات. موسی علیہ السلام الله ته وی چې د چا ډیر تنګو ما هغه دې راته پرې خوستو، الله پاک ورته فرمایي چې زما د پیغمبر پیخي کولی، هغه پیخي ماته دومره خوښ شول چې عذاب می ورنکړو. دغه پیخي ښا نن دا موږ او تاسو د چا پیخي کو ار سره خپل پويږي. نن ما او تاسو د ټرمپ چهره خخ کاری او د محمد رسول الله چهره راته نعوذ بالله خنخ کاری. زما محترمو درخواست کوم زمون په کورونو کې زنانم ناس دي، دیم ځانته حیادار یو با پردا او دیندار او تقوادار او دا وای کنه وای. فاطمه رضی الله عنها دیندار وا، هغه حیادار وا، هغه تقوادار وا، تر مرګ پوری داغي یو ختم زما عزتمندو نه محرمو سړو نو کتل او د مرګ په وخت کې زیات غم ور سره کوم خبرې دی او جړلې. اسماء رضی الله عنها ته وای چې دا بس کی زما د جنازه خو بنا محرم خلک ګوري، وته وی په حبشو کې دغه ترتیب دی کنه چې د زنانه په دی لاش د پاسه د سي ډولې وانت کې لګا نن سبا وخت یې د زنانه د دی لاش د مړي د پاسه چې کوم د سي ډولې وانت کې د پاسه صادره چولې کنه، وای هغه شان ډولې بستا په دغه باندې جوړ کو او هغه د پاسه نو ستا دغه لاش او ستا د جنازه او ستا د مړي د بدن بچاته نخ کړ. نو په دې سره فاطمه رضی الله عنها او خندل کنه. نو نن سبا وخت کې د امت زنانه او ټیک ټاک کرو په خپل ژوندانه باندې خپل بدنونه خپل عزتونه ټولې دنیا ته داسې خودلې دي که د مرګ په وخت کې پتا باندې څومره پردې منګ واچو نو سپي تا خو په خپل ژوندانه باندې کار کړی دی داسې ده که نه ده، په خپل ژوندانه باندې خپل بدن ټولې دنیا ته خودلې. نو که په مرګ باندې ستا په جنازه باندې موږ ډېرم صادر یو او دغه ور واچو پېښ وي که نه، نو تا خو په خپل ژوند درخواست کوم چې تر کومه پورې فاطمه د علي په کور کې ژوندۍ وه، فاطمه چرتم د علي رضی الله عنه نه چرته ډیمانډ نه وکړي دا راوړو دا راکو هغه راکو دا دې رالونه کو دا دې رالونه کو. نن زمونږ زنانه څومره زما عزتمندو ډیمانډونه د خپلو خاوندانو نه کوي. درخواست کوم کله ناکله لږ په بستره باندې کښېنئ که نه اوې داسې سوچ کې ځه چې هلکه هغه عبادت شاه صاحب چرته لاړو، هلکه هغه عزت خان بابا چرته لاړو، هلکه د اشفاق پلار چرته لاړو. دغه شان زه به تاسو ته کم نومونه علم زمونږ د کور نه زما نیا او نیکه زما چې کوم دی د تره زوی ځوان دا دې پورې نه ده چې زه خو لا ځوان یم، ځوانان مړه کېږي که نه مړه کېږي، ماشومان زنانه ټولو له مرګ را روان دی. دنیا ته راتلل په نمبر دي او د دنیا نه تلل بې نمبر دي. نو هر ټایم ځان رډي جوړول پکار دي که نه، هر ټایم ځان تیارول پکار دي که نه چې هر ټایم ما او تا مرګ ته تیار یو ورونو. په الله قسم زما استاد علاج به یوسي قبر کې به کېدي او چې په تیزۍ سره باندې خاورې راړي چې بس کار زر زر ختمېږي. په الله قسم رونو تر کومه پورې په بدن کې سانس شته که نه انشاءالله خپل رب به راضي کوو، انشاءالله توبه به وباسو به انشاءالله وباسو ما الله به راضي کوو انشاءالله. زما عزتمندو د ښځې د بچو او دغه شان د دنیا په محبتونو مه دوکه کېږه، دا بس دي دا پاتې کېدو والا دي، د الله محبت نه پاتې کېږي. دا به تا سره په قبر کې وي زما عزتمندو د الله د عذابونو نه به دې بچ کوي، د جهنم د اور نه به دې بچ کوي او جنت کې به دې داخلوي. د الله محبت په کار راځي. دې وجې نه درخواست کوم چې زما عزتمندو ښځه بچي یار او دوست ما او تا نمونځ قضا نه کړي. د ښځې په محبت کې او د یارانو دوستانو په محبت کې او په ملګرتیا کې به دومره نه وځي چې تا نه مونځ پاتې شي. دا ملګرتیا نه ده، دا عذاب دی. ښه دا بچی نه دی، دا عذاب دی. دا ښځه نه ده، دا عذاب دی چې تا نه مونځ پاتې کېږي، تا نه تکبیر اولا فوت کېږي. تاسو ته ما بار ویلي رونو زمونږ په دې محله کې ګورئ د مونځ ډېره کمزوري ده. قسم په رب العالمین الله به در باندې د اور شغلې راښکته کړي. که د اور شغلې راښکته نه کړي په دې بدنونو کې به درته الله پاک داسې اور ولګوي دننه نه به سوځېږئ او الله به هم ختم کړي. الله سره ګورې داسې پریشانۍ دي داسې بیماری دي پکې به هم راګیر کړي مزز جومات ته اوس کېنه اوس کړېږه. ډېر بیماران دي مال الله صحت راکړي، زه به چرته د جمع نه بغیر مونځ نه کوم، مال الله صحت راکړي، زه څلورو میاشتو له تیار یم، زه 3 روزې له تیار کېنه اوس دې خبره ورسېد. مال الله مال راکړي، زه به په غریبانانو په جوماتو دا چې چاله ورکړی د کمې چې کم دی لګئ
الله ته موږ معلوم یو رونو درخواست کوم چې ان شاء الله د خپل جماعتونه آباد کو هر مونږ د جمع سره وکړو ان شاء الله زعزم کوم تاسو مازم کوي وې هر مونږ به د جمع سره کوم ان شاء الله کو به کنه وګوري الله پاک کامیاب دا خبرې زما عزتمند زمونږ استادو د فائدې خبرې وي او د دنیا ژوند عارضی دی ځوانانو ته درخواست کوم د دنیا کارم په 1 نمبر کوو د دین کارم په 1 نمبر موږ د دنیا کار په 1 نمبر کوو د دین کار په 1 نمبر نه کو دا زموږ غټه کمزوري ده دنیا ارزي ده کنه ده دنیا ارزي ده نو د ارزي دنیا د پاره د دنیا کار 1 نمبر کی او ابد الاباد نه ختمه دواله زندگی چې د آخرت زندگی ده آی کی غب شپ لګي کوم دې وکړو کدی ونه کو قرآن تلاوت وکړو کو ونه کو بس ازا نه جنا درخواست کوم ٹھیک ده ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو دا ډیر عمل کولو توفیق نصیب کی اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة